پروګرام نیوز راوند اپ دی پروګرام کې را سره نور کله پښان ته خان شرپومه موجود دی. ګران اوردونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د هر ګل دروازې نه واخله تر د جمعې دروازې پورې د 4 بجو نه تر 5 بجو پورې د اف ام 93 ریډیو دلبر د سټوډیو نه نیغ په نیغه نیوز راوند پروګرام تاسو لپاره پیش کیږي. په روانو چارو باندې زموږ دا پروګرام به په ملکی کچ باندې یا په نړیوال کچ باندې چې څه په د وطن کې روان دي یا په د خطه کې روان دي یا په نړۍ کې سره روان دي په هغه باندې زموږ خبره اترې وي نیوز وي تاسو سره شیر کوو تاسو پیغامونه هم په پروګرام کې موږ ځان سره شاملو. په دې د ګل دروازې نه واخله تر د جمعې دروازې پورې زموږ دا پروګرام چې وینو په دې کې صرف د یو د چهارشنبې دروازې چوټي وي باقي دا ټوله هفته مسلسل وي. دینه علاوه دا پروګرام چې وینو دا به د شپې د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې کېده خو چونکې روژه ده نو د دغه وجې دا پروګرام اوس موږ په دې ټایم باندې کوو او په پروګرام کې را سره الف خان شیخو هم موجود دی. الف خان پروګرام کې ترکلې وایم ډېره زیاته مننه ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله او احترامات او بس روژه مسافره لږې لږې شیبې لږې لږې لمحې پاتې دي. نن خو موسم پکې بیا لږ داسې دا 3-4 ورځې لږې روژې سختې شوې وې خو نن بیا موسم راغی نو بس خلکو ته هم خواست دی او خپل هم د الله دې رانه بس قبوله کړي. ډېرې ویم لږې شیبې پاتې مسافره شوه روژه لاړه مسافره نور څنګه ورکه دا ولا بلها ټیم پاتې دی بس دا به هم تېر شي یادونه چې تېرې شوې که نه ګوره په تېرېدو خو الف خان دا ټول عمر تېر شو نو ته په دې څه پوهېږي که نه مونږ ورته دا خبره کوو چې تېره شي تېرېږي مسافر هم نه پېژني نو ما به سره خبره کوي چې تا نخره نی پیدا کړو یارې چیخچي ورته وایي چیخچي پکې نه کتلې که نه نو بس زما کوم پروډوسران صاحبان دي هغې ته زما تاسو که لږ زمونږ د اواز وګورئ چېرې د الف خان شرپو اواز ټیک دی که نه. الف خان دا راته ووایه چې پروګرام شروع کوو خلک وایي چې هغه 10,000 روپۍ شروع شوي دي خلکو واغېستلې او خلک به ګیلې شکوې هم کوي ګیلې شکوې به په دې باندې کوي چې چېرته 22 لاک عوامي او په 22 لاک عوامو کې ته 25,000 خلکو له ورکې نو دا ډېره ګرانه ده خو بل دوی وی چې دا پیزي پیسو دا به کور ته ورکړل کېږي نو هغې خلکو ته زه نن دا وایم چې کوم خلک د الف خان شرپو دفتر ته زنانه راځي الحمدلله او زنانه چې کوم دی نو په سوونو د ورځې د حسابه سره راځي او د هغه ځای نه ډېر څه وړي د الله پاک لاک لاک شکر دی مونږ یې وسیله جوړ شو خو نن تاسو لاړ شئ چې کم ځای کې دغه پیسې وصولیږي د ښځو برقې یو ځای کې پرتې دي او ورشه دیکا او دیکې دي یو څه عجیبه شانتې ماحول جوړ دی نو د اختره پورې به د 10 ورځې به په دې تېر شي عمده د دوی دا بس خلکه مصروفه ساتي که نه تا ته پته یو څه ټایم کې ارتغل ډرامه روتې به هغه په داسې ځای ختمه شوه چې خلکو وی چې بل قسط به بس دغه نو هغې کې به ټوله ورځ تېره شوله نو خلکو ته وی قامه وي روژه کې مې له ارتغل روړی د ترکي نه که نه نه هغه د ترکي هم پې ځای ته ورسول ته کې مې لوی غویمه روانه ده که نه خو مطلب دا دی چې 10,000 روپۍ دغه شوي دي 15,000 روپۍ هم دغه شوي دي خو یاره ماله خو چې د دفتر ته څومره ښځې راځي یا به دروغ وایي یا پې څنګه په اعتماد وکړو یو مو زما نه دي شوی دی که نه داسې د الف خان د وزیراعلی سره د 80 نه زیات د پی ټي آی چې کوم رهنماګان دي نو د هغوی مقدمات ختم شوي دي په 11 ضلعو کې د انټي کرپشن د طرف نه 150 مقدمات د پی ټي آی د 80 نه زیات رهنما چې دي مشران چې په هغوی باندې دا دغه شو تمام ټول مقدمات چې د دې چالانونه پیښ شو حکومت دغه ټول مقدمات منسوخ کړل او عدالتونو د دوی هغه منسوخي درخواست چې دی هغه منظور کړ. په دې کې عتیب خان سلیم جګړه کامران منګش خلیق الزمان محمد ادریس ظاهر شاه وزیراعلی په خپله دا ټول په دې کې شامل نور هم په دې کې ګڼ شمېر شامل دي. د حکومت چې دا دغه کې چېرې د 9 مې نه پس د انټي کرپشن د طرف نه دا مقدمات جوړ شوي وو. الف خان دا تقریبا 1.5 مقدمات دي 80 نه زیات مشرات دي د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت چې دی درخواست ورکړ عدالت دغه درخواست منظور کړ او دا ټول مقدمات چې دي نو دا منسوخ شو دا ختم شو. دا دې دومره ښکلې کارنامې ته په کوم نظر ګورې څوک هم چې دا مقدمې چا جوړې کړې وي نو د هغوی خلاف اوس مقدمه درج کول پکار دي چې ته صحیح تفتیش نشې کولی بل ما د خازلي یو رپورټ کته چې په سوونو مقدمې چې کوم دی یعنې دا سنیچنګ نه دي او د غلاګانې او په دې کې صرف سلور چې کوم دی سلور دی خو نښه په هغوی باندې ثابت شوي د نو ټول چې کوم دی نو رخا شو نو زه یم چې یو کیس نشه ثابتولی
او مخکې خو دلته کې ټول خبره د ډیل ده که نه، لکه د لارې د القادر ټرست شانتې چې 190 میلیون روپۍ والي شوي دي او سرټیفاید او انټرنیشنل غل ثابت شوي دي، خو نن هم خو د ډیل خبره شي نو ډیل کیدی شي. نن هم موږ دې ته ناستو چې ډیل به کېږي او په دې باندې به خبرې اترې کېږي او هغه به روزي لکه اوس بېګا چې د الیامین ګنډاپور کوم ملاقات شوی دی، ډېر رقم ملاقات په اسلام آباد کې شوی دی چې د اختر نه وروسته چې کوم دی نو د عمران خان ریښایي هغه ممکنه ده، خو هغه ته دغه وایي چې یاره لږ دماغ دې ټنډه که او د خپل قوم نه مې پرېږده چې د ادارو پسې او د ملک پسې نورې دا مسخرې پرېږدي او دا ملک چې کوم دی نو دا په انډیا کې په عالمي سطح نه بدناموي. سیاست طرف ته راشه نو چې سیاست طرف ته رالې نو انشاءالله چې ستا دا خبره ممکنه ده، خو په دې کې دام ذرایع وایي چې ډېر زر ده چې بیرسټر ګوهر چې کوم دی هغه هم د الیامین ګنډاپور سره دغه خلکو سره دغه ملاقات وکړي، دا کوم ملاقات چا سره شوی دی څنګه شوی دی، خو د ډیل خبرې روانې دي که نه. د خبرې مطلب مې دا چې کومې مقدمو تاسو ذکر وکړو نو دا مقدمې کېږي، مقدمې نه ثابتېږي، ښه دا خلک خو عدالتونو کې چې کوم دی نو پیشې هم نه کوي، دوی خو ځي هم نه عدالتونو ته. ورن گرفتاری دلته کې خو عجیبه دغه ده، ورن گرفتاری جاري ورن گرفتاری جاري په درېیم تاریخ ولاړ شي سوري جج ته ووایي سوري جج هم وایي ښه ټیک ته ده. هلکه د څه سوري عام سړی چې کوم دی یو ورځ لیټ شي بیلپ چې کوم دی نو هتې رشوت هم اخلي هغه دومره تنګی. او بل دې کې درته یو مهمه خبره کوم، زه خپله مقدمه دا کومه مقدمه ده چې زما په کور ډزه وشوې، موږ ته څه پته و 4 کاله مخکې، او هغې کې بیا زما د محلي خلک راشي او پولیس ترې نه تپوسونه وکړي چې دلته ډزې شوي دي، هغوی ورته وي او ډزې شوي دي. 4 کاله پس مقدمه راشي، 4 کاله پس هغه سړی منکرېږي یا هغه وشي او زه خو دا خبره وکړم زه خو مرمه ما خو سړی مري، صرف دومره نشي ویلی چې په دې محله کې ډزې شوي دي. نو چې دا 4 کاله مخکې دې کس دې پولیس له ګوي ورکوله په کار چې دا کس بیا راګیر کړي چې تا دروغ ګوي ولې ورکوله، زما دې ټولې په یار ګډوډ کړه زما دې. نو دلته کې یو مسله دا ده چې دلته کې لارې ورکړې کېږي او د جولاګي جال دی غټ پیوزي وړوکې پکې ګیریږي او سزا او جزا شته دی نه. نو مځکه موږ دا وایو چې خدای په دې ملک کې اسلامي او شرعي نظام راولي چې تر کومې د سزا او جزا عمل نه وي راغلی په دې ملک کې او د دې بې حسه خلکو د حکمراني ختمه شوې نه وي که نه. نو موږ نه کړو دوی خو یاره خپل دغه دي دونه غلا یې کړو دونه غلا یې کړو بل ولا چې خبر وشي نو بس سړی یاره رخا شو سړی پرېښود. دلته لب خان ما سره یو خبر بل مخې ته وي چېرې د سیول سیکرټریټ چې دی پېښور د هغې د 2 دفترونو کمپیوټر سیسټم چې ناچاپټ کړی دی، لکه چې د تاڼې نه څوک څه شي پټ کړي دی، خو سره پولیس لاین دی. زه ور موږ سره نن څونه زیاتې کړې پنجاب ولایت ته بینک ولو کړی دی، اوس لږ مخکې 3 کروڑ روپۍ ته نه پېښور کې وین نه پټې کړې دي وړې دي ډاکوان پې راغلي هسې وایم که نه. دلته زموږ د بنیتۍ ته وګوره دې ډاکې ته موږ د بنیتۍ په دغه ګورو، ولې دا نور بینکونه نو څه چې بینک پنجاب چې کوم دی هغه ته واخلي نه ولې دا بل چې د نېشنل بانک په د دې روزي نه 2-3 ورځې مخکې په نېشنل بانک په نوخار کې نو خیر د کالو خبره وکړه صدر لکه 20 کروڑ روپۍ وړي دي، د 2 کروڑ روپو پکې کالی د باقي نقدیت هم پکې دي. هغه وزا ملکی دا وفاق سره نه لګي دا غي وفاق سره نه لګي ګوره د صوبې د غلا هم د تاته مکنه سټیټ بانک چې کم دی نېشنل بانک د سټیټ بانک دغه د وفاقیزه هغه پیسې راځي تنخواګانې راځي دویم د پنجاب بانک دی ګوره نه دا ګوره دلته هر څه کې دوی بنیتي راوسته ده که نه. نو دا کومه بنیتي چې دوی شروع کړې ده نه ده په کار، لکه تا دا خبره کوله چې کمپیوټر ورڅه پټ شوي دي نن وایم دا غلا شوې ده چې د وین نه چې کوم دی اوس لږ شیبه مخکې خانه خو دا به وایو چې یاره دغه کسان دي پکې دغه کې، خو زه دې ته حیران یم چې سیکرټریټ غوندې ځای نه څیزونه پټېږي نو ته ماته ده ووایې چې یاره لکه بل به کوم ځای محفوظ نو تا پرون یو دغه کتلی بل پرونه د وزیر اعلی تصویر شایع شوی تا اسمارچ باندې دا تصویر چې شایع کېده نه دی کې به د وزیر اعلی سلا نه وه د سیکرټري سلا ونه وه نه چې کوم انفارمیشن سیکرټري و که نه هغې به کې د قربانۍ ګډورې کا نه هغې وي یاره دی معطل کړو یو د خلاف د انکوایري وشي که نه. نو تصویر کې څه کړو د عمران خان تصویر یې ورسره نه لګولې نو باغې باندې سوشل میډیا مفتی اعظم چې کوم دی هغوی شروع شو چې وزیر اعلی خم دی عمران خان پکې نو نه هغه وزیر اعلی به بیا ځان وړه بوړه لرې کول هغه سره هم نه لګي موقع خو ساري خو موقع ته یې پرېږدي نه. د دې داسې مطلب دی که نه چې کله به د عمران خان د حکومت په وفاق کې نو داسې ترمیمونه به راتلل هغه په اسلامي شکونو کې به ترمیمونه راتلل نو زموږ د دې قوم د سایکو د ذهن سازي دا بیا کتل چېرې دا ویښ دی او که نه زموږ قوم به په دغه لحاظ سره وي خو نو چې به راپاڅېدل ناخبره به یې رپه دبه کړه. وزیر اعلی هم دغه کار کوي
د عمران خان په چل باندې دی پښتنو نه ایرول غواړي لکه خپل پوره کار کوي خو هلته کې به قوم را پاسي چې قوم را پاسي د دغه اخبار کې ول تصویر نو شایع کړي نو هغه سړی چې کم دی هغه پکې لری کړ علم خان د سره کومنګ وګورو زمونږ په ملکی کچ باندې عموم لکه ډیر زیات یو دغه روان دي سیستم روان دي دې ته وګوره لکه زمونږ چې کوم صورتحال دی موجوده وخت د پاکستان زمونږ وزیر اعظم صاحب وایي چې زمونږ معیشت په خپل خو باندې ودرېد او اوس په موږ استحکام طرف ته ځو ټیک شو یو طرف ته موږ دا خبره کوو چې زمونږ معیشت په خپل ځای باندې ودرېد مستحکم شو اوس په موږ معاشي طریقې په ځای کړه اوس په موږ نور استحکام طرف ته ځو هغه وایي چې موږ د بجلی قیمتونه عموم کمو ټیک شو د بجلی قیمتونه کمو د بجلی د قیمتونو سره به صنعتونو ته پیدا وشي بل طرف ته کوم د دهشتګردۍ لهر چې دینو هغه لهر عموم ورو لکه چې څنګه پړومبي د روزي د میاشتې پړومبي سر کې څنګه په شدت سره نو هغه حساب باندې اوس ورو په هغه کې هغه دغه راغی دی خو د افغانستان سره عموم په څه خبرو باندې لار بند او غلارم کوله شو څه خبرو باندې خبر روان دي د دنیا منظرنامه چې د هغه سات په سات باندې بدلیږي د ایران باندې د امریکای پابندۍ په د امریکای واپس د امریکای په سپورټ باندې واپس په غزا باندې د اسرائیل بمباري دا سيزونه چې دینو دا په دنیا کې سات په سات باندې دغه بدلیږي د ټرمپ تر اتلو سره د ټرمپ او د روس ته صدر ناشته لکه دا وی د الیچی ترمنځ ملاقات د یوکرين مسله حل کول دا سيزونه چې دینو دا د دنیا سات په سات دغه چې دي حالات بدلی او په دې موجوده صورتحال کې د پاکستان خلاف عموم یو منظمه پروپاګاندا شروع ده د پاکستان د چې کله موږ وی چې پاکستان معیشت په پوزیشن باندې لکه تیر ورځ د نریندر مودي چې هغه وی چې پاکستان چې د دهشتګرد سپورټ کوي او دوی موږ سره دوکه کوي او دوی موږ دغه نه کوي الان کې لکه د اغوی د ټولو دهشتګردۍ ثبوتونه چې په ټول ملک او په خاصه توګه په بلوچستان کې ډیر زیات لکه واضح ښکاري دې صورتحال ته په کوم نظر ګورئ ور موږ براشو دنیا خو پرې د خپل ملک ته براشو لکه خپل ملک ته وګورو دی وخت باندې پښتونخوا کې بدامنی ده عادل د کې زمونږ د نمونې چې کم دي تماشا کوي عادل د کې د بیرستر صاحب یا د وزیر اعلی بیانونه ګورو دی په وفاق باندې نیوکه کوي لاړ وشو بیا بلوچستان ته په بلوچستان کې دی وخت کې ور بل دی او یو زنانه ذات هغه راځي هغه و چې د بلوچستان صوبې نه دی فوج موزي د دې بلوچستان صوبې نه دی پولیسو موزي او دا دې موږ ته پرېږدي بیا هغه میډیا چې هغه د غزا باندې د حمله په فلسطین باندې د حمله حمایت کوي او هغه راځي او د دغه زنانه مارنګ چې کم دینو سپورټ کوي او داغي په انټرنیشنل سطح باندې خو چې څونه میډیا ده نو هغه توجه چې کومره دغه زنانه طرف ته او دغه زنانه واضح چې دغه والد چې کم دین هغه په دهشتګردۍ کې مرشو هغه د بیلې چې دغه کې کوم بلوچستان لیبریشن کوم آرمی ده نو دغه دیرینه غړیو بیا دغه زنانه لګیا ده دغه کې چې کوم پلاشونو باندې رفاغي باندې سیاست کوي دغه زنانه په فلسطین باندې مزاحمت نه کوي دغه زنانه چې کوم مدن په ټرین باندې حمله وشوله مسافر روچتيږي هغه واکیږي او جلکیږي پاغي باندې مزاحمت نه کوي دغه زنانه چې کوم دینو داري اتلس پوجانو ایف سبري پاغي مزاحمت نه کوي او دغه زنانه وي چې د کې میسنګ پرسن خبره ده نو حکومت ورته وي چې د میسنګ پرسن خبره ده تماته د بیلې چې تاسو کوم د دهشتګرد تنظیم جوړ کړی د دې لیست لراکه زه به تاسو خپل میسنګ پرسن پکې وخېما چې ستا کوم کسان ته میسنګ پرسن یادې هغه غزه کې دهشتګردي کې یو پر ریاست باندې عملي کوي خو سوال دا دی چې یو زنانه مارنګ چې کومه ده چې بلوچان وي دي ته بلوچ نه وای دا د سره بلوچي ده نه او د موږ د ملک چې کم سونه د انتشار دا خبرې دي دا دی را پیدا کړی دي دا چې و چې زه غریب یم او ما به کچن او ما به دا او ما باغ دا خو نن سبا کرپتی ده او دا یورپی ممالک ته ذکر نه راسي د خپل مل خبره چې وکما زتانم دغه پښتنه لکه خالي منصور په دې دغه باندې کوم چې نن انټرنیشنل میډیا چې کومه ده نورې مسلې ورته نشته د بلوچستان انټرنیشنل میډیا تک څوک بي بي سي یادوما ناروې یادوما دغه شانتي دا کوګیلم د میډیا ده کنه ګوره څنګه چې د پاکستان پی ټی وی ده ټیک شو دا د پاکستان دغه دی لکه د دوی خپل چینل دی ریاستي چینل دی بی بی سی من دغه سره برټش براډکاسټینګ دا دغه ریاستي چینل دی چې ریاست پالیسی هغه فالو کوي
لکه دا سیزونه چې دي نو دا د یو سوجا سمجا سکیم د لاندې دي کته وی چیرې لکه بي بي سي لګي کیږي د غزا ولی مزمت نه کوي ځکه په ټوله دنیا کې هغه لیدل کیږي کتل کیږي دا وی بلها شاخونه دي په هر جبه کې دا وی دغه دي ولی دا وی اواز تر ډیره حد پورې نو دا ځکه چې دا وی د سټیټ پالیسی دا ده چې اسرائیل به سپورټ کوي مسلمانان کاغوي وجنیو کارسپې کوي دا وی ورته دا وی یو قسمه سپورټ ولا ورکوي دویم نمبر خبره دا ده چې لکه بي بي سي د انساني حقوقو ترجمانی کوي ملک خان مونږ به غزا په خپل ځای باندې پریدو چې ځال تک تاسو خپل یو کار دی زه تاسو اغل ته پاغي حساب باندې لټوي ازمږه مسلمانانو کار دی په کار چې مونږ هغه کوو یم ورلا دلته برا شو چې تاسو د ټرمپ په حکمنامه ولې تاسو نه چیلنج کوي تاسو ولې پاغي باندې نیوکه نه کوي چې هغه وای سپ امریکا بند کړه هغه د یونو سره چې کوم دبليو ایچ او د هغې سره معاهدې ختمې کړې هغې دا څیزونه ختم کړل تاسو په دغې باندې ولې راپاسئ چې دلته په پاکستان کې دومره ډېر خلک بېروزګاره شو د وایس اپ امریکا په ترو باندې دلته کې خلک هغې سره په کار وکنه هغه ټول خلک بېروزګاره شو ولې بېروزګاره شو تاسو راپاسئ د دغې تپوسو کوئ کنه تاسو به راپاسئ ښه دلته کې زمونږ په دې وطن کې زمونږ جومات محفوظ نه دي زمونږ مدرسه محفوظ نه ده زمونږ سکول محفوظ نه دی زمونږ هسپتال محفوظ نه دی په دې کوټه کې په دغه کې دماکو شو چې وکیلان ټول هسپتال ته راټول شول ته کې په بل دماکو شو په هغه کې بلها په سونو وکیلان چې هغه په حق ورسه تاسو راپاسې دغه خبرو ته پوښتنه کوي کنه تاسو راپاسې دغه سيزونو ته پوښتنه کوي چې اخر ولې داسې کیږي زما د جمعه ته پوښتنه کوي چې دلته کې ولې د جمعهتون چې د په نخ باندې دي زما لوی ستر عالمان شهیدان شو زما د شهیدان ولې ته پوښتنه کوي چې د ستر عالمان د شهیدان ولې پس شهیدان شو دا ته پوښتنه او چې تاسو دا ګوره تاسو الفخانه په دغه تل کې ستا بلوچستان خوره چې د ناغه الله پاک د ډېرو قدرتونو د ډېرو سيزونو ملامت کړی ده چین لګي شو او هغه دغه تل کې ګوره د پاکستان او د چین ترمنځ چې دا کوم ون روډ دغه چي دی سی پیک دا یو روډ چې دی نو دا تقریبا 3.5 ارب روپۍ دی دا پیسې هغه انویسټ کړي ستا چې کله دا گوادر دا پورت چې دی نو دا په سالمه دنیا کې دا اوچتم نږدې دی او ډوبم دی دا دوه پیدې دي چې دی اوچتم نږدې دی لکه گاډي تر اخره پوری ور رسیدي شي او ډوبم دی چې څومره لوی مالبردار جهاز وي نو هغه چې د قضې ته راشي نو هغه پکې په ځای باندې کیږي په نورو پورټونو چې څومره دي نورې څومره ساحلونه دي نو په هغه کې الفخان دا مسله ده چې هغه کې بعد ته دا گاډي په بل ځای کې تشه او بیا به واپس دی خو هغه راوړي د خوبي ده چې دی به په دغه قضې باندې تشه دا ستاسو د ترقې راز دی دا د بلوچ ته ترقې راز دی دا د قوم د ترقې راز دی خو بدمرغي څه ده چې کله مونږ وایو چې مونږ په خپل خپل باندې ودرېګو چې کله مونږ وایو چې مونږ ایمپ ته کټکول ماتو چې کله مونږ وایو چې پاکستان به درناګانو خار کیږي چې کله مونږ وایو چې بجلی براته ملاويږي چې کله مونږ وایو چې ګیس براته ملاويږي کله مونږ وایو چې ارزان براته ملاويږي چې کله پاکستان حکومت راپاسي وغه وایي چې دار سبا مونږ ټیکو او دا په ټیکېدو شي نو دا قسم خلک پکې راپاسي نیسه د سر پته لګینی ګوره تحریکونه دي کنه اوس مثال په تور ایمل ولی دی نو ایمل ولی شاته د باچا خان بابا فلسفه ده او یو نیم سل کاله تاریخ دی دغه راپاسي بلاول بوټو راپاسي نو شاته ذوالفقار له بوټو نه تر شروع شنو ته دغه فلسفه ته او شهادتونو ته او تاریخونو ته دغه قربانو ته وګوره کدا سي ته عمران خان ته وګوري نو عمران خان ته وګوره لکه د 15 کال راسي د هغه جدوجهد دی ورسره دغه بیا خدمات دي دا سي ته مولانا فضل الرحمن ته وګوره نو مفتي محمود صاحب ته ورسره وګوره دا سي واپس راځه د علماء دیوبند یو پورا دغه دی واپس اوس په یو سړی ناګانه به الفخان شیرپو شو پر فیسبوک باندې برا شو ورو بس خلک وایي چې بس هم دی او د پسې ګوره دا سيزونه چې دي دا وختي تور سيزونه دي دته سوشل میډیا انفلوئنسنز وایي چې صرف په سوشل میډیا باندې اثر انداز کیږي د زمونږ الفخان بدمرغي دا کوم پیپ جنریشن وار دی کوم ته چې مونږه د سایبر کرایم سایبر وار وي په دې کې زمونږ عام خلک چې دي ما تاسو ویلي دي چې دلته کې خلکو سره په کرونو خلکو سره موبایل ډاټا ده ټیک شو نو دا کرونو خلک چې دي دلته سره تعلیم شره سره څومره خلک د دې خبر دي چې دا فیک نیوز دی او دا سم نیوز دی چې کوم فیک نیوز را دي ګوره په 2 میاشتې 3 میاشتې مخکې په بډابیره کې یو عالم شهید شوی دی چې ایشته دی هغه نیوز چې هغه خلک د دې چلی
وروره بس دړ روان دي. خبرونه په قصه خوانه کې په تیر کال چرته په قصه خوانه کې په 2022 کې واقع شو هغه واستای خلک چلی. وګوره دلته کې داسې زونه دي چې زموږ د قانون دغه دي لکه هغه په نشته دي هغه مرغه نشته او حکومت چې دغه په 200 محاذونو باندې لګیا دي. یا خو سمو دهشتګردو سره په انخته دي، دلته د سایبر دهشتګردو سره انخته دي، دلته په ملک اندرونی خلکو سره انخته دي، التبار خلکو سره انخته دي. نو دا ټول شیزونه چې دی لخوانه د دنیا په ټریډ باندې اثرانداز کیږي او پاکستان چې کله دا आवाज کړی دی چې زه په خپل خپل باندې ودرېږم، زه خکېږم، زه روانېږم، بس دا قسم حالات ورسره روان دي. بالکل زموږ خبرې هم د دې ملک د دې خلکو د پاره دي چې کوم ډیجیټل دهشتګرد دی هغه نن سبا دومره عام شوي دغه ډیجیټل دهشتګرد چې دا پروپاګاندا کوي، دا غلطي خبرې کوي، دا مسخرې کوي. لکه کولو یو خبره ده کنه چې تاسو ډیر کولو انداز کې ډیر زبردست دی دغه کو چیرې بي بي سي څه شي دی او بي بي سي د چا نمائندګي کوي. بي بي سي نن په فلسطین کې ظلم او بربریت کیږي او پاغي باندې خوشاله کوي او هغه بي بي سي چې کومه ده دلته د مارنګ سره چې کومه ده کوم په بلوچستان کې چې هغه دهشتګردي کوي او کومه زیاتی ده د قوم سره راغستې نه داغي ملګرتیا کوي. بیا ناروې چې کومه ده ناروې کې سو پیری زموږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاهه چې کم دنو دغه خلکو کړی دي هغه خلکم چې کم دنو راضي او دغه مارنګ سره ولاړی. زه دلته دا خبره کوم چې ډیر خلکو په ذهن کې دا خبره ده چې حکومت هم دغه سره ظلم کوي، هغه تخپل حقوقونه نه ور کوي او د وخت بلوچستان چې کومه ده هغه پسمانده صوبه ده د دین انکار نشته دي. خو د دې تپوس د بلوچستان دغه سردارانو نو کی د دې تپوس د بلوچستان د حکومت نو کی د دې سره د پنجاب څخه کار چې مارنګ راپاسی او پنجابي کچ کم دیغه وجنه تیر زمونږ د پښتونخوا خلک چې دینو شناختی کارت ورل چک او د ټرین راکوس کړل هغه شهیدان کړل. ټیک شو یا الته کې د دې ځنه د پښتونخوا نه دغه نه خلک تللی دي پنجاب نه د پښتونخوا نه د شانګلې خلک تللی دي د مختلفو ځینو خلک تللی غلطه کې کار کوي روترانی سو دز وجنه ولی لکه په خپل ملک کې بوست لکه دا تاسو کې چیرې دا اوس دلته کې راغلي په ډایم کې خلک لګیا دي کار کوي او مونږ را پاسو دغه د خلک لګي شو دا ټول خلک ملک کې ولې چې تاسو دلته ولې په ډایم کې کار کوي. ور دا خو د دې ته د خپل ام پی نه تاسو کې چې سبب مال پکې ولې جاب نه راکې دلته پکې ولې جاب ورکې د خپل مینه نه تاسو کې چې سبب دا دلته کې ما سره دا شي دي ولې دا شي دي نو ته د غریب څه ګناه کړی دا چې مزدور دی او مزدور در ترانی سو ته وجه مارنګ په پنجاب کې سبق ویلې پس کالرشپ باندې د حکومت په ویلې وسه کې په پنجاب کې لیک د بلوچستان چې کوم د پورټل کې او په نور زینو کې کارونه کوي سکه پنجاب والا بلګي کیږي او بلوچستان به وجني یا په پښتونخوا کې لیک بلوچستان دي سکه هغه ته د پښتون د پښتونو خلک پښتونخوا چې کوم دغه پزړونو کې سازي رونه دي او موږ ټول رونه یو. اوس خبره دار چې دی یو میسنګ پرسن نو میسنګ پرسن ډیره یو کولو خبره د خالد منصوره الته کې یو دهشتګرد تنظیم بیله او د بیله حکومت ورته وشي ته مال د بیله د لیست راکړي چې د بیله کې کم کسان دي دا مارنګ چې کومه ده الته کې بیله سپورټ کوي، بیله لګیا ده مارنګ سپورټ کوي، انډیا چې کومه ده مارنګ سپورټ کوي، بي بي سي چې کومه ده مارنګ سپورټ کوي، ناروې چې کومه ده مارنګ سپورټ کوي، اسرائیل چې کوم دي نو مارنګ سپورټ کوي. دلته کې زموږ د خلکو ته چې وګوري نو دا خلک سوي یاره میسنګ پرسن دی هغوی سره ظلم کیږي. ظلم هغوی ځان سره په خپله کوي. دا د بلوچستان دغه سرداران دغه حکومتونه چې دینه مخکې کومې پیسې رالي چېرته کې لګي ښه پڼ ورته میلاویږي دا 13 ترمیم لاندې دغه صوبې ته خپل مراعات دغه کیږي. دا خو دغه صوبې کمزوري ده. زه تاته یو خبره کوم ګوره د میسنګ پرسن خبره ده وفاقي حکومت هم په هغې باندې لګیا دی وفاقي حکومت هم په هغې باندې لګیا دی دغه هم په هغې باندې لګیا دی کمیشن هم د هغې دپاره جوړ دی د هغې دپاره کارونه هم کېږي. ټیک شو میسنګ پرسن یو ایشو شته دی هغه یوازې د بلوچستان نه دغه د پښتونخوا هم د هغه د پنجاب هم دغه د سند هم د زمونږ هم لکه ډېر خلک چې دغه میسنګ دي خو د میسنګ پرسن دپاره چې کوم طریقې کار دی نو په هغه طریقې کار باندې پکار دی. اوس مثال په طور باندې دلته کې یو واقعه وشوه د دهشتګردۍ یو واقعه وشوه او په هغه دهشتګردۍ په واقعه کې څه خلک ککړ دي او هغه خلک پولیس اوچت کړل، پوځ اوچت کړل یا سکیورټي ادارو اوچت کړل. نو بیا به مونږ څه چې موږ ورور باندې چېرې دا سړی ولې اوچت شو یا دغه ولې شو زمونږ دلته کې نږدې په بچخان یونیورسټۍ باندې مسله وشوه. ټیک شو په هغې کې په لږې ورځې پس پکې بیا کسان یې اوچت کړل که نه داسې په ډېرو ځایونو کې چې کله یو واقع وشي خلک د هغې انویسټیګیشن چې وشي که کوم ځای کې د حکومت قصور دی د حکومت نواری دی د حکومت خبره ده نو پکار دا ده چې د هغه ځای کې د حکومت دغه وشي
هغه خپل کار ټیکي کوم ځای کې چې د دغه خلکو مسلې دي نو په کار چې هغه مسلې مونږ صرف دا ویو چې د پاکستان امن نه خرابېږي د پاکستان معیشت ته نقصان نه رسي اوس ټرینونه بند دي اوس دغه ځای نه بسونه بند دي د کراچۍ نه د پښتونخوا نه خلک کراچۍ ته دي د کراچۍ نه خلک پنجاب ته پښتونخوا ته راځي دا سیزونه چې بند شي دا لارې چې بند شي خنو تاسو څه ثابتوي تاسو څه وایي آیا حکومت په بیا نه راپسې هغه د دې سیزونو غم نه کوي مونږ صرف دا خبره کوله خان چې صرف زمونږ په دې وطن کې دا کم شی روان دي دا کم اور روان دي نو د دې اور د مخنیوي لپاره هر څه چې وي که مهرنګ د کس د هغوی نور څوک خلک دي که په ناسته باندې کېږي کېدني ورسره که په خبره باندې کېږي په خبره دې ورسره کېني د هغوی مطالبات ترې راواخلي هغې له خو میډیا عموم پوره کوریج ورکوي نو دا څیزونه دې ښکاره کړي او داسې دې نه کوي چېرې لکه مثال په تور باندې کوم خلک وفات شو یا شهیدان شو مړه شو هغه بس په بله وولې او چې کوم روغ کې هغه را پیدا کړي د کوم ځای نه را پیدا کړي تاسو اول وګورئ چېرې کوم سړی په کوم ځای کې روغ دی په څه کې تللی دی څنګه چل دی الفان زه درته یو خبره کوم ته وګوره چې تقریبا څه په لکونو خلک چې دي نو دا د نادره په ریکارډ کې اوس هم جمع دي په خو لکه ډیت سرټیفیکیټ هم دا وشي شوي دي خو بیا هماغه جمع دي نو اول خو د دې سیزونو تعین پکار دی چې دا څه چل دی اوس خالد منصور سوره پورې چې موږ د دې وخت کې موږ په بلوچستان خبرې کوو چې زموږ د خپل پښتونخوا سره د ضلع سره کار دی خو بلوچستان د دې ملک یو حصہ ده اول ته کې چې کم دین خو پښتون زی د دې پښتونخوا د اختر ورځ شپې دي د کراچۍ نه د کوټې نه د دغه طرفونه چې کوم خلک راځي نو روډ هغه ټرینونه بند کړي دي روډ باندې نو دا خلک په څنګه راځي الته کې په مسافر په سټیشنونو باندې ناستي الته په کراچۍ کې چې خلک خدا دې طرف ته دغه حکومت اعلان وکړي چې مونږ 0% کرایو کې کمی وکړه اول ته کې خلک راتلی نشي نو زه د تر سره په دغه خبره کوم صحیح ده بالکل نو دا یو ډیره مهمه خبره چې دی وخت کې الته کې کم دهشتګرد تنظیم دی خو دی وخت کې ریاست لا پاکار مله پکار دی چې دې کې نور صبر نه لري پکار داسې خلکو سره دی وخت کې اگر چې مارنګ گرفتار ده 3 پیو لاندې یو میاشت پر لګلې د دغه ځای انتظامی خو دا کم د لاشونو خبره چې وا نو هغه حکومت ته د ریاستي لاشونه چې کم دي ښه هغه دې مارنګ دا بلته کې برک شوی ده او دی ورته نه حواله کول دا بیا ظلم یې کو ته حکومت ورته وایي چې د میسنګ پرسن خبره کې نو مال ته د بیلې لیست راکړي چې تا ته په هغې کې وسو خیمه تا ته پکې خپل رورو مخیم تا ته پکې خپل پلارو مخیمه نو په دغه کې ورسره نه تیاره یو زنانه و چې یو زه ډېره زیاته غریب یم ما سره چې کم دی نو ما به دو ته چې کم دی نو چې هفته کې ته یورپ ته ځې نو تا ته د یورپ دا ټیکټ خو مونږ خو دارې په ټول عمر کې مونږ چې دا کم صورتحال کې لګي نو مونږ ته پته ده چې مونږ یورپ دپاره چې ځې نو هغې دپاره به 50-60 لاک 1 کروړه پورې چې کم دی نو په بینک کې بګ دی او بیا به چې کم دی نو د هغې ګارنټي به اخلي او هلته عام سړی نشي تللی بل زمونږ د پاکستان سفیر چې کم دی غیر واپس کړی دی د امریکې نه او دا پکې داسې کولو ګرځي نو دا څه دي دا سوالونه خو دي دې سوالونو جواب خو ورکول پکار دي ښه انډیا چې کومه ده د هغې په چینلو باندې مارنګ ده په بي بي سي باندې زه بار بار ذکر کوم مطلب مې د دې خبرې دا دی هغې خو به همدغه خبرې ته ناست دي ګوره ستا چې د ملک خلاف کوم خلک دي کوم خلک په دې سیز کې لګیا دي که د هندوستان چینل دی او که د ایران چینل دی او که د نور ملکونو چینل دي هغې همدې خبرې ته ناست دي چې یاره په پاکستان کې داسې څه خبرې وي او هغه خبرې مونږ راواخلو لکه د خپل لکه خالد دلته دوه خبرې دي که نه دا خبرې ډېرې ضروري په دي چې په دې دا قوم پېښ شي چې د ستا مطالبه ده چې میسنګ پرسن دی دا ته حکومت وایي دغه ځای کې چې کوم دهشتګرد تنظیم جوړ شوی دی په ریاست باندې او په آرمي باندې او په سکیورټي فورسز باندې بار بار هغوی لګیا دي حملې کوي د دوی دا لیست راکړه چې زه درته وښیم او هغه اوس دا اوس خبره نه ده لکه په دې دا په خبرو باندې خبرې خل کېدی شي خو چې ته کله ریاست چیلنج کې ته حکومت چیلنج کې نو بیا پکار ده خو د حکومت هم دا بې حسي چې کومه نور نه پکار په دې ملک کې بر سړی راپاسي څوک به په کورما کې دغه یو خبره وکړه تېره ورځ چې کله د سلامتي کمیټې اجلاس و نو په هغې سلامتي کمیټې په اجلاس کې آرمي چیف دا خبره وکړه چې موږ د سافټ ریاست په ځای باندې به اوس هارډ ریاست طرف ته ځو ټیک شو د دې دواړو په ځای باندې که موږ عیني ریاست طرف باندې کار وشي نو ډېره زیاته به بهتري وي پاکستان هر سړی همدغه خبره کوي دا ته چې څنګه کې ګوره زه پکې تام یادوم چې ستا غوندې زما غوندې خلک هم راپاسي او لکه خپلې رایې پکې دغه کوي دغه کوي پکار دا ده چې د هر یو څیز خپله یو څه پالیسي وي د هر یو څیز خپله څه قاعده وي څه قانون وي څه لار وي څه رول وي په هغې رول او په هغې لار او په هغې خبره باندې لکه اوس ما خبره وکړه سوشل میډیا بې مهاره څیز دی ما تا ته د دې روجې 2-4 خبرونه کېښودل چې یاره دا پیک نیوز و او خلکو چلول په ټولو ګروپونو کې دا چلېدل چا څوک راپانې
باندې د خلکو به ته چې کوم خلک ته خبرو غوي وته مارو چشم وته به چې وروره غوړي دا پیک دی دا غي باوجود بم شیر کېده دا غي باوجود بم چلیده دلته کې اول په کار دا مونږ د پپیکا قانون باندې مونږ نیوکه کوو کنه بالکل په مونږ نیوکه کوو چې د کې مسلې شته خو دلته کې دا مسلې مشته کنه ور دلته دانه سيزونه دومره انتهاګانو ته رسیدلې دي چې خلک غسیز گنجي شوی دي څوک په دې خبره باندې پیګینو چې د محرم خبره ټیکته کنه زما خبره ټیکته کنه ستا خبره ټیکته اسیز دومره گنجي شوی او دا ګوره د مارکیټینګ ډیر زیات دغه دی زه دا د مارکیټینګ په اصول باندې پیو کله چې دوه کپنې په دغه کې رواني وي کنه په مقابله کې رواني په مارکیټینګ کې نو هغه یو کپنی چې د هغه خپل پروډکټ چې د کم یوې خرڅیږي ډیر تاسو یو ستا کپنی یو زما کپنی ستاره کپنی مال ډیر خرڅیږي زما هغه نه خرڅیږي نو مارکیټینګ ماته دا وایي چې زه به داسې کار وکم چې زما د نه خرڅیږي خو چې زه صرف دا نوارو کوم چې ستاره مور سره نه خرڅیږي نو دې کې دغه شی دی دا اوس چې کوم موجوده صورتحال دی نو دلته په دې صورتحال کې مونږ په دې سیس باندې ختیو چې کله چا خرڅیږي او کنه خرڅیږي خو چې ستاره ور سره نه خرڅیږي مسله ټول هم دغه خبره راغلی ده خلک ټول په دې خبره باندې انګیج دي په دې خبره باندې انختی دي په دې خبره باندې کنفیوز دي چې په دې کې مونږ اوس کوم طرف ته لاړ شو په دې باندې ګوره په دې باندې چې اوس د آرمي چیف کوم خبره کوي کنه چې د صاحب په ځای اوس هاټ کنه د جلد نه ختمول دي داسې اوس د حالات داسې جوړ شو هر سړی را پاسي په دې صوبه کې خپل حکمرانی کوي په دغه کې بل کې دا د نو مای یو دی د ګوډو د بیډ نه چې کله ته اوزې نو البته دا مسله حل کول شي او د ګوډو د بیډ نه به ته په سبا باندې اوزې د ګوډو د بیډ نه به ته په دې خبر او سبل اتاتال را پاسې ده هغه تلل چودري پریس کانفرنس کوي وزیر مشیر داخله دی مشیر داخله چې دی نو هغه پریس کانفرنس کوي او هغه دا وی چې را زموږ وزیر اعلی صاحب یادی چې وی چې ورو موږ د دې خلکو مخالفت نشو کولای لکه د ام پی او د پیپل پارټي به موږ هم ختم شو څنګه چې ام پی ختم شو داسې پیپل پارټي ختم شو داسې وسره موږ هم ختم شو موږ د دې خلکو مخالفت نشو نو چې ته د دې خلکو مخالفت نشي کولای او د دې وجه نشي کولای دا هغه ویو نو چې داسې زونه دي زیات راورسي الفخان نو بیا داسې زونه نه دغه هغه پریس کانفرنس کې دا مو چې پولیس راوخته پولیس ته چې دوی خلاف کاروي مکوي دا لانجکی خو بل طرف ته دا خبرم کوي چې تاسو مال اختیار راکې تاسو ما پرې زه درلوم دغه خلکو سره کینو دا مسلې در خلکو نو دا خبره مو سره کوي کنه چې موږ دغه دا ډیر زره چې مونږ کوم خوشی کړي سلويغ زره خو دوی سره مونږ کو نو ډیر زره سلويغ زره بنور راشي نو بس دوی د سي پارام پریک دی او ما خبر لچیر دلته کې ول مونږ دفتر هم ورکو او دلته کې خالد منصور چې دا رښتې دلته کې سیب شي وي دي دا مختلف زینو کې دي به د کور نروزي عملو کې واپس نه نوزي دلته کې چې کم دنو د دوی د خاموشي نن د عاطف او د وزیر اعلی چې کم تو تاریخوالي مینس راغلي کنه په څه خبرو باندې دا ټول خبرې چې دا اوس را برسره کیږي چې دوی د دې صوبې سره د دې پښتون سره د خپل ځان د بچو د پاره د خپل ځان د محفوظ کېدو د پاره د وخت کې المان ممبر په ټارګټ خام پرست ډلې په ټارګټ نور پارټي د نن مې دغه کته چې مشتاق احمد سابقه سېنیټر جماعت اسلامي هغه تم ترټ سوال شوی دی زموږ د 400 یا د پښتونخوا څومره علما دي هغه تم دغه ترټ سوال شوی دی نو مسله دا ده چې دلته کې د یووالي ضرورت دی دوی یووالي نه خي دوی پر دوی د قدرت یووالي خو د ټولو پارټي او عوام سره ولاړ دي او چې دوی نه خي دوی سره خپل ځان بچ کی او د خپل مفاداتو کار کوي دغه لپاره دوی باندې دغه الزام چې دوی بته ور کوي دغه خلکو له خوارج له چې کم دنو غیله بته ور کوي او هغه باندې دوی انویسټمنٹ کوي پیسې کوي نو تر سوچي د دې خلکو دا سوچنی بخنن وګوره نن خو مارنګ خبره کیږي نو پی ټی آی والا خوشحاليږي بس هغه له سپورټ کوي نن د انډیا چې کم دنو ټویټونه دغه کوي دا مل دښمنی ده او دې خلکو سره نور رعایت نه دی پکار نو آرمي چیف صاحب چې کومه خبره کړې چې دا هارت سټ دی نو پکار ده چې دې په ضد باندې اوس پوره کاروي وشي علم خان یو خبر مخه ته دی په دې باندې تا سره هم لګي خبر کول غواړم د کرپشن د قابو کولو لپاره د کرپشن د روکتام لپاره د ذلی په سطح باندې امر بالمعروف کمیټه جوړولو دغه شوی دی دا امر بالمعروف دغه چې دا مونږه اول دغه د افغانستان په دغه کې اوریدلی و اوس دلته کې عموم دا شي دا شو چې امر بالمعروف کمیټه وي دا امر بالمعروف کمیټه با د ضلعو په کچ باندې دغه جوړي څنګه چې مخکې کمپلینټ سیل دوی یو دغه جوړ کړو او سو وخت کې تم ورله مشر کړو لکه را سره تجربه شیر کړي چې د دې او دغه په څه دغه یې اسم نه صرف نمونه ول ورکی او صرف د فیسبوک د خده پورې سوشل میډیا د خده پورې نور عملی هیڅ قسمه د غنښت ز خپل دی
پی ټی آی حکومت کې په شروع کې 400 کې د کمپلینټ سل چیرمن شوم او په لومبنه 15 ورځو کې چې ما کوم کاروایی وکړل یا ما ته مخه تسرال ناغه هغه ټیم کې ښه په لومبني فرصت کې چې هغه ټیم کې د پی ټی آی کارکونانو کې دلته کې عہدیدارانو کې څومره غلاګانې وي په هسپتال کې په نور ځینو کې هغه ظهور خان د خدای پاک وبخي د بخله دی اوس په پات شوی دی په ما ډېر غټ اعتماد کړو بیا هغه ما سره کېناستو هغه به وي داسې روکې که نه بس په دې نه بس په آرام شه نو په 15 ورځو کې زه په هغه ټیم کې چې کوم دی نو ما پسې یو لوی د دوی نه اوس شیر افضل مروت لاړه اوس یې لا بیا وایي چې بیا راځي نو هغه وایي دا زما چې کوم دا چترول روان دی د دوی نه بیا تللی نه شي دا کوم امپیګان او امینګان چې دوی سره ایثار دي دا د خپل عزت ایثار دي کنزلې کوي کنزلمار قوم پیدا کړ کنزلمار پراجیکټ دی د دې د وجې خالد منصوره پیپل پارټي جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامي قومي وطن پارټي ان پی نورې چې څونه ډلې دي د دوی د کنزلو ته تولو ډال غورځولې دي د دې د کنزلو مقابله نه کیږي هغه په ذات پات د سره دي نه بچي ښځې هر څه کنځي او دغه عمران خان سره چې کوم دی ورته لاسونه پړقی چې ما خو ډېر زبردست قوم پیدا کړ دلته کې دا الیامین ګنډاپور خو اوس لږه خوادي خو کې که نه دا په دغه ولقه کې راګیر خلک دي نو د دوی صرف دا زبانی جمع خرچ خبرې دي صرف سوشل میډیا قانونونه دي زبردست قانونونه پاس کړل د سوشل میډیا د خدا پورې عمل پې نشته خو عملداري پې شروع شوه دا پی ټی آی ولني دا کارکونان په ټول په جیلونو کې وي ځکه چې خولې د خولې په شانتي نه دي د دلیل او منطق ورسره شته دی نه او داسې قسمه پوسټونه دا نن چې دا کوم د دروغو جعلي پوسټونه شیر کېږي ته یې تحقیق وکړه زه یو سړي ته یم او یو ستا په دغه باندې کنځلې کېږي زه یم پروفایل ورپسې ګوره چې دا د کومې طبقې والا دی دوی ما ته څه کوي ګولونه رولي څه ولې دوی ما په لکې خپې ښودلې ده دوی ته زه خپلې غلطۍ په ګوته کوم د دوی دا درغلیزو په ګوته کوم ما ته وایي زنانه راځي نن ته 10,000 روپو ته شروع کړه زما خبر وره دغه چې دی د وزیر اعظم صاحب په زیر صدارت یو اجلاس شوی دی او په هغه اجلاس کې دا خبره شوې ده چې کوم وزیر اعظم صاحب دا کوم 15,000 روپۍ دغه کړي دي خلکو له ورکړي دي نو د دې بعد د تھرد پارټي نه د دې آډټ کیږي نه به حکومت وي نه به دا وزارت وي لکه دوی به نه کوي بل تھرد پارټي به راځي لکه مثال په توګه باندې اوس مثال دا ریلیف والا دا پیسې ایشو کړي دي نو بل وزارت پر راځي او هغه به د دې آډټ کوي په هغه کې به سره چیرمن نادرا وي په هغه کې به سره نور مشران وي پی ټی آی چیرمن به سره او هغه به د دې آډټ کوي چې آیا دا پیسې مستحق ته رسیدلې دي که نه دي رسیدلې ورته صحیح خلکو ته رسیدلې که نه دي ورته رسیدلې نو په دې سیس باندې الف خان هغه خو وایي چې موږ د خپل لغه آډټ کو یو خبره ده بس خلکو نینان مې ته میسج کړی دی حقدار دی حقدار نه دی خو هغه ته یا بې نظیر کې چېرته سروې زړه کړې وي په ریکارډ باندې پروت دي نه هغوی ته بس 15,000 روپۍ راغلي دي نو د هغوی نه چې کوم حقدار نه دی هغه وایي چې د دې باندې تپوس کوم چې ولې اوس به بیا دا کمیټې کېږي په دې کمیټې هم دنیا د خدای چې کوم دی په دې به بېلې خرچې راځي خو هېڅ رزلټ نه دا خبره کومه دلته کې تحقیق شته دی نه ایمل ولی چې د یوې کومیټې مشر شوی دلته چې هغه نه مسکینډل دی په دې پښتونخوا کې نه هغه چې بار هغې څه چلی شو هغه د پښتونخوا نه هغه د ملک په کچه باندې د کومیټې دغه شوی دا ویلي نوخار نه پټ کړل دغه نه پټ کړل او که نه نو هغه چې دا خو 1700 میټریک ټن غنم دي اروک شوي دي بوجې پرتې دي بوجې 3,000 پکې بوجې خوړلي دي نن سبا غټې غټې مږې راغلي دي پرویز خټک چې کله مږې پرېښي د بچی نه ته لېږلي نه هغه ټیم کې صوبه لږه صفا وه نو صاف صوبه وه که نه او هغه ټیم کې چې کوم دی نو دغه سیزونه هغه چې په هغې کې دوه افسران نیولي دي او په دوه پکې قبل زه دلته کې یو ډي سي و د غلا ونیوالی وي انکوایري وه دلته یو ډي سي و د غلا ونیوي هلته کې چیف سیکرټري سره دغه وه د چیف سیکرټري نه بیا ایډیشنل او انډیشنل او دا ډېر ناست دي بس لاړه د دې دغه ځان سره چې کوم دی دې ځای نه شرمۍ یوړله ونیوالی و ښه ټیک ټاک کار و که نه او شرمۍ یې وړې وې او نور سیزونه میزونه بس هلته سیکرټري ته کېښودل هېڅ هم نشته که نه مسله دا ده چې د غل به د پیشو ته وي د پیو چې کومه ده مشته پیشو کې که نه نو دغه افسران دا ټولو خپلو کې یو دي او دلته کې ایم پي ایم دی غل دی دلته د ایم این ایم غل دی دلته د وزیر اعلی هم کرپ دی کله چې هماغه ویو که نه چې د عمر رضی الله تعالی عنه دور یاد کوي که نه دوی به د ریاست مدینې ذکر کو عمران خان چې کوم دی د ریاست مدینې په دغه کې د ټولو نه غټ کرپشن چې کوم دی هغه دغه څوک چې ناره وخي نو په هغه باندې هغه غټ کرپشن چې کوم دی نو هغه رامخې ته کېږي نو دلته کې په چا باندې اعتماد کولی نه شي ته سزا او جزا عمل چې دغه شوي ني تر کومې که نه
تر هغې به دا کېږي خو زه یم خالي منصور اسلام آباد هاي کورټ چې عمران خان صاحب په هفته کې د 2 ورځو د ملاقات کوم دغه چې هغه ورله بحال کړ دا عموم یو د نن ورځې اهم نیوز نو چې را ګران اردوونکو سره شیر کوم خو زه وایم کال سپیشل کوم نه کنه د بلوچستان په دې حالاتو باندې چې خلک سوي د خلکو سره یې اردوونکو په 091 65 15 093 091 65 15 093 په دې باندې تاسو موږ ته کالز کولی شئ موږ سره خپل رائے شریکولی شئ الف خان زمونږ چې کوم د تاسو سره ما د وزیر اعظم صاحب د دې پیکیج دغه خبره په دې وکړه چې ما چې یاره کله کدا چې یو روایت پروزینو دام خبره ده چې هغه وایي چې زه تاسو کوم چې چاته ملو شوی دي چاته نه ملو شوی نو که غیر مستحق خلک پکې وي نو د دې اړه کار زه د دې وځو هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورو خیر خیر دې څوک خبر کوي د کوم ځای نه د انیت الله نومې د کې نه کونسل نه جی انیت الله او دا چاته ملو شوی هغه خلکو ته ملو شوی چې خدای پاتې کې مخ او د پاتې واده هغه کسانو ته دغه 1,00,000 روپۍ ملو شوی په خپل باندې معذور یم تاسو ګپ ځینې وخت لګوم ها او تاسو نه ملو شوی یاره والله که ما ته ملو شوی زیاتې دي چې ته معذوره مې تا ته وګوره پیسې نه ملو او هغه میسج مې کړی هغه مې راته لاندې ملو شوی او ما ورته ویل ما ویل یاره دا څنګه چل دی ما ته ویل یاره دا د پاټۍ والا وله ورکوی نو ته د دوی په پاټۍ کې نه نه زه دې پاټۍ کې نه ښه صحیح ده هلو السلام علیکم السلام علیکم خالد منصور صاحب وعلیکم السلام څنګه سهیل صاحب شرفا خان ته ستړي وشو وعلیکم السلام غزبنری صاحب په دغه بلوچستان باندې سره خبرې کوي دا بلوچستان دا یو داسې خطه د چې دې باندې لکه اور بل د ډېر مخکې نه لکه دې باندې مسلې د دې روانې دي جی خو که حقیقت کې لکه زموږ سنټرل حکومت د خاورې سره د پاکستان د خاورې سره یا زموږ فورسز چې کوم دي دا په رښتیا وفاداري نو زما په خیال باندې لکه دې ته چې تر اوسه پورې څونه پیمنټ شوی دی که نه بلوچستان ته وختاً فوختاً د NFC د لاندې یا د نور او دغه د لاندې نو که چېرې د دې یو دغه جوړ کړي بیلنس شیټ جوړ کړي او دا شایع کړي سوشل میډیا باندې یا مثال په پرنټ میډیا الکترونیک میډیا باندې که نه ډېره وختاً فوختاً دې ته موږ دونه پیسې ورکړي دي او دې کې څونه کار شوی لکه محرومو باندې زیات تر خبره چې په محرومو باندې ده که نه نو زه چې هغې نه به د پاکستاني قوم به خبر شي لکه دویمه خبره تاسو د محرم وکړه نو دا حقیقت کې لکه زمونږ په دې نسل کې زه به داسې ووایم چې یو نه یو کس داسې پیدا کېږي چې هغه د خاورې سره غداري کوي لکه دا زه به دا درته ووایم چې مسلمان که موږ د دغه نه راواخلو نو لکه دا شی زموږ په دې مسلمانانو کې خصوصا لکه ډېر زیات دی چې یو نه یو کس داسې چې هغه د خپل وطن د خپلې خاورې سره لکه هغه غداري کوي نو دا غدارۍ په زمره کې راځي دی 3 MPO کې نیولی زه یم چې 3 MPO کې نه دا د غدارۍ په دغه کې ونیسي که دې پسې مثال په توګه د دنیا میډیا هم د هر څه کې دي خو دا څنګه چې طالب خان شرپو خبره کوي چې د سزا جزا نظام تر کومې پورې نه دغه شوی په دې ملک کې نو دا مسلې به وي او دا به رواني او موږ به دا برداشت کوو دا قوم به د دې دغه نه تېرېږي نو ښه خبرې دا دي چې لکه دې کې یو د سزا او جزا نظام دغه شي پرمختګ وکړي په دې کې دویم دا دی چې لکه دې کې دا څونه دغه چې ما د بلوچستان باره کې دا کومه خبره وکړه چې هغه دا دی لکه تاسو په تواسط سره زه د سنټرل حکومت نه دا کوم مطالبه کوم چې هغه دا دی لري چې بلوچستان پاکستان سره شامل شوي د هغې ټایم نه دې راواخلي ریکارډ خو پروت ریکارډ خو ضایع کېږي نه نو دا د په پرنټ الکترونیک میډیا په سوشل میډیا باندې شایع کېږي چې پته ولګي چې د کوم ټایم کوم وزیر اعلی کم گورنر او هغه د څونه پیسې د سنټر نه ملو شوي دي او څونه پیسې په قوم باندې لګي نو دې سره ولکه دا ډېره مننه سر یو وزیر شو امر بالمعروف عن المنکر جی نو امر بالمعروف عن المنکر چې دا بیا په دور کې یو هغه چلېدلی دا یو کس چلېدلی
او د ماغه اغم ناکامیاب شونو د بیا د الف خان د خبرې سره د غوکمه تایید وکړو چې دا صرف د سوشل میډیا هدا پوری دي اذروایز لکه دلته کې دا صحیح ډیر مننه سر ډیر مننه سهیل صاحب خپل رائے پیش کوم ګور په لاین شو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام علم خان شرپو او هارون منصور ته سلامونه وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه ابراهیم نجم آباد نه جی ابراهیم صاحب سره غواړم څنګه لږی پروګرام په ډېر خپل او ډېر سپینې خبرې مروړي دي او موږ خو به دا وایو چې لومړی به دا خبره وکړم چې د پی ټي آی څونه پیسې دي نو دا ټول واحد هغه کسانو ته میلاویږي چې کوم د هغې خاص کسان دي چې نجم آباد ته راشي غون نجم آباد کې سر به وکړي صرف هغه کسانو له ورکړي چې د دې بل اختر یې ورکړي او دا تېره مګر صرف چې دې کسان او دویمه خبره موږ دا کوو چې السلام علیکم په دې ملک کوم سړي دا غلط خبرونه خوري کنه جی جی او یا غلط دغه خوري نو د پولیس خلاف یا د حکومت خلاف نو دي خلکو له سزا ولې نه ملایي صحیح دا ګوره د ریاست ذمہواری ده چې را د فیک نیوز مخنیوي کې یا داسې قسمه خلک چې کوم په دې سیزونو کې ککړ دي چې د هغې خلاف پوره دغه وشي الف خان د ډکي نه مونږ سره یو کاکا راته رنګ کړی وی چېرې زموږ فصلونه چې دي نو هغه په وچېدو شو مونږ ته د ملکند د طرف نه چې کومې اوبه راغلي دي نو هغه اوبه په هغې باندې د ډکي یونین کونسل د مندني یونین کونسل زموږ چې نو هغې ته هغه اوبه هغسې نه رسي او د هغې په ځای باندې ثوابۍ طرف ته چې کومې اوبه دي نو هغه اوبه هغې ته په ټیک ټاک مقدار کې ملاویږي مونږ ته هغسې نه ملاویږي نو ګرانو اورېدونکو که لکه رښتیا واقعي دغه مسله وي د نیرونو د اوبو د مسله وي نو یو طرف ته د خوشحالۍ مسله ده بل طرف ته په نیرونو کې اوبه هم دغسې حل دی او بل طرف ته پکې دغه د خیو د ګسې پکې کېږي نو بس بیا خو دا چرسدوال چې دي خو د چاته بل خواته ځي او یا د دغه نیر نه چې نور کوم خلک دغه کېږي او که نه داسې نی نو بیا لکه کوم ځای کې چې مسلې نو هغه مسله اریګیشن والو ته زموږ خواست چې د دې خبرې پوره تحقیق وکړي او چې کوم ځای کې په دې کې مسلې چې هغه مسله حل شي ځکه خلکو ته تکلیف دی هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه شپه څه تاسو خپل نمبر یو وایي ته ورته خپل نمبر وایي یو انسان دی باندې تاسو ته پوښتنه پروګرام نه پس پجی تاسو ته مونږ دغه نمبر واه ته 0300 03 بیا 00 بیا 9 بیا 0 بیا 1 بیا 6 بیا 3 یعنی 3 بیا 8 یعنی 8 او بیا 1 یعنی 1 مونږ ورو پلان شو هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام او څو خبر کوي د کوم نه احمد خان ضلع محمد پندیلینه جی احمد خان صاحب سره غواړم مو دا یو چې سیاسي خو دغه خو پارټي په څه نه دا خو عام خلکو له ورتي ولی موږ وګورو نه خو تاسو څو پیسې واغشتې 10000 ها دا مبارک شه جی ماشي بل دغه غنمي د وفاق والا وا هغه خلک دلته د خلکو ته ملاو چې ګاډ ور مالداران ته ملاو غریبانو ته نه دي ملاو او ګوره دا ظلم نه دی دا خو ډېر زیاتې دی ګوره چې هغوی ته دغه شوي دي او دا ملو شوي دي دا ډېر ایماندار سړی و الله چې د روژه خدای قبوله کړه ارې علم خان نشته ایماندار شته وري د انصافیانو کې به د انصاف والا خلک ویني لکه دی به ګوره دی قبر کې چې به سملي که نه اړخ پیجي چرته لګي نو د بلیډر په کار راځي دی به دغه ځای کې چې کم دی نو هغه فرشتې به راځي چې رب دې څوک دی نو دغه ځای کې به د دې هغه ځای کې به سوچ چې هلو السلام علیکم د زه یو ویشتو په سلام کو ډېره زبردست خیر دې څوک خبر کوي د کوم نه دا ټول سوالګر کړي ټول حکومتونه چې راشي هو خپه کېږي باندې چې ما شو کوي جی موږ سوالګر جوړ کړي زموږ د زنانه موږ په خپل واړه کنه جی جی دا څه خبرو کې چې دا پیسې زونه د حکومت خزانه په کار دي دا څه کله کار کې کوچ او کاوه چې په خطه کته پکې پروزګار کېدل او را په دې چې صوبې حکومت د پیسو دا ټول راشه چې خپل محله کې برا شو چې یو له مال یا کړی لکه پرس کوزه بری پاتې سره په دې له څخه کسان ورکړي کنه هغه بل خبره شو چې حکومت څه کوي لکه دا چې پیدا کوي چې کوم څه ته پیدا مې شو کنه خدای را خوشاله السلام علیکم مهرباني موږ ورو پلان چوکي الف خان بنظیر انکم سپورټ پروګرام چې نو دا ډېر وخت نه شروع دی ټیک شو اول لګي پیسې 4000 وکړو څومره بیا دا غینه زیات شوې بیا 10000 شوې اوس
13,500 شوې چې د ماشومان هغه ورسره کې نو تقریبا 18,500 د څومره ته ورسېدي خو هغوی به کې دا نه دي کړی چې یاره دا د دې پاټی دی دا د دې پاټی دی هغې چې لکه کوم مستحق دی هغې له یې ورکړي دي څو پس ویم هغې د هغې اډټ هم کوي سروی هم کوي چې یاره د علب خان غوندې مالداره سړي خو پکې نه دي اغوښتي دغه څیز ورپسې هم کله ناکله ورپسې هغه دغه وچلي خو بیا هم په هغې باندې ته دا نیوکې نشي کولی چې یاره دا د بېنظیر یا د پاکستان پیپل پارټۍ سره چې کوم تړلي خلک دي نو دا پیسې صرف هغوی اخلي په دې پیسو باندې ولې دا نیوکې کېږي چې یاره دا دوی ته میلو شوی دا نیوکې نه دي داسې دوی هغه بس هغه ځان مشغولتیا کوي دا هر څه ته بیا هېر یو ځل نه شو دویم ځل شو که نه په درېیم ځل دې وي خدای ووښه لکه تېر روژه کې مونږ په دې خبرې کولې نو هغه څه شو خو دا زه به د دې کالر د اخرنۍ کاله چې زمونږ نه د اکبر باچا لټان جوړ کړل او مونږ یې خیرماران کړو دلته یاره چا نه تپوس نشي کولی څه مسله ده یاره ما ته خو 10,000 روپۍ میلیونه شوي څه مسله ده یاره ما ته خو 15,000 روپۍ میلیونه شوي څه مسله ده ما ته خو 16 میلیونه شو چېرته هم دا خبره ونه کړه چې یاره د ایم پي او ایم ان ال لږ سوچ بدل کړو چې دلته کې لږ څه کاروبار کارخانه څه بل څه نو د خلکو سوچونه به صرف دې ته دي چې دا خیر ته مونږ یې جوړ کړو عادت کړي یو او په دې کې مشغوله کړو او منډې وخو نور مسایل را لیر دي چې ایم پی اس ونه کرپشن کو ایم ان ایم څونه کرپشن کو ډي سیم څه کوي ایس سیم څه کوي پرون دلته کې د 23 مارچ حوالې سره ډي سی بیا یو پټه دی چې د ضلعي انتظامي چې کم دی دلته کې خلک سوشل ویلفیر دفتر شته هلته کې ملازمین دا ټول کې ورته ودرېږي دونه غټر وس چې کومه ده هغه دوی پټوي د انتظامیه هلته کې به تصویرونه ولېږي صوبایي حکومت خو په تصویرونو روان دی نو دا دې ته توجه پکار ده چې دا قوم دې ته ویښېدل پکار دي چې په دې دغه باندې نظر وساتي نو هغې په 10,000 15,000 کې اخته کړي دي او خپل ارسې تېر کړي دي چې هلته کې سړک دلته کې بس جوړیږي او کنه غلب خان شیرپور روډ چې کوم دی روجا کې خو روان دي دکانداران ته مثلا چې سبا ګیلې کوي غوري د کیس قسمه کمیشن او رشوت نشته د چې بیا سړک خرابي نجات پاخلم په دغه شهر سره چې ګوتې قلم په مې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمل الله پامان ډېر زیات مننه ګران اردوونکو دغه زموږ نیوز رونډه پروګرام مونږ د پروګرام چې کله د روجې نه مخکې دا سکیم شروع کېده د هغې نه ډېر مخکې همدا خبره مونږ کوله چې یاره دا د اربونو روپۍ چې دي په دې باندې فیکټری ورته کولو کې په دې باندې ورته په صنعتونو باندې ورله سبسډایز کې نور ورله څه دغه وکړي خو تاسو وایئ چې نه بس همدا پیسې ښه دي نو موږ وایو چې زه همدا پیسې ښه دي بلکل ګران اردوونکو که تاسو څه مسله څه خبره وي د پروګرام نه پس موږ سره تاسو په دې موبایل نمبر باندې رابطه کولی شئ موږ سره خپل پیغام شریکولی شئ 0300 90 16 381 0300 90 16 381 خپل دعاګانو کې میاد ساتئ دلوي الله پامان